أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. سورة سبا شروع. ابتدا کی مسئلہ توحید وا، بیا دا خلکو تذکره و چې هغوی قیامت نه منو، هغوی له تخویف و. اثبات د قیامتو تذکره د دیو چې الله عالم الغیب دی، په هر ذره ذره باندې الله خبر دی، د الله نه څه شی پټیږي نه، په یو ځای کې هم نشي پټې دی، ذره ده او که د ذرې نه وړوکی دی. الله خبردار ذات ته، عالم ذات ته. سبا قیامت کې به د خلکو سره حساب کتاب کوي. نو چا چې ایمان راوړلی، عمل صالح کړلی، نو هغې له بدله ورکوي، د هغې دپاره مغفرت به وي، ښایسته رزق به وي. دنیا کې چې څوک مقابله کوي د توحید، مقابله کوي زما د آیاتونو، مخالفتونه کوي، نو د هغې دپاره عذاب دی، درناک عذاب. بیا د خلکو هغه خبرې ذکر کړي، هغې له زوره نه ورکوي، زجر او رټنه ورکوي، دا خبرې کولو نه دي، دا تاسو چې کومې کوئ. کافران وایي داسې سړی درته ښیم چې هغه داسې خبرې کوي، کله وایي لیونتوب دی پې، کله وایي دروغ دي، کله وایي څه وایي، کله څه وایي، او وایي داسې خبرې کوي که نه چې په نه عقل مني او نه د چا په فهم کې راځي. وَإِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، کله چې تاسو ذرې ذرې شئ نو بیا به تاسو راپورته کولی کېږئ. داسې خبرې کوي، نو دې سړي ته به سړی څه رښتونی وایي ووایي. کافر خلک دغسې کوي، دغسې وایي. پیغمبر پورې مذاقونه کوي. تذکره بیا د دې هم وه چې الله رب العزت هغې له یو زجر ورکوي، تخویف وله ورکوي. که سمیږئ نه، نو الله به در سره داسې وکړي. ګورئ، ځمکه کې به یو خښ کي، اسمان نه به د باندې ټوکړه رارتاو کي. کم خلک چې مني مني، څوک چې نه مني نه مني. اوس د آیتونو کې تذکره راځي د داود علیه السلام، د سلیمان علیہ السلام، د دواړو تذکره کوي. منګه مخکې ویلو په دې کې عجز به ذکر کوي د انبیاء علیهم السلام هم، د ملائکو هم، او د جناتو هم. که بادشاہ دی نو بادشاہ هم عاجز دی الله ته. داود علیہ السلام دی نو هغه بادشاہ دی، لیکن کیسو دا هغه عمل هغه د قتلو دی، هغه د تقلید دی، د هغې پسې تلل پکار دي، دغه شانتي کار کول پکار دي. سلیمان علیہ السلام بادشاہ دی نو هغه څه کوي؟ سلیمان علیہ السلام هغه کارونه د کولو دي چې خلک هغه شانتي کارونه وکړي. سلیمان علیہ السلام لګیا دی جومات جوړوي. تاریخی واقعه ده وی
سلیمان علیہ السلام سکم سلویخ کالا پدې جمعات باندې لګول دي، بیت المقدس باندې مسلسل کار روان دی. بعض بکی ویلی تاریخی واقعات دي. وی سلیمان علیہ السلام بادشاہت چې ورته میلاو شونو د 14 کالو، او د خپل بادشاہت نه 4 کال وروسته هغه په دې بیت المقدس باندې شروع کړل. او سلیمان علیہ السلام وفات شو کار کېدو، او 53 کالو په عمر کې وی سلیمان علیہ السلام وفات شوی دی. تاریخی خبره ده، نور قرآن او حدیث کې نشته، هو تاریخی خبره ده. نو چې 14 کالو په عمر کې وته بادشاہي میلاو شو، او د 4 کالو نرستو، نو مطلب دا چې د 19 کالو په عمر کې هغه دا شروع کړل، او د 53 کالو په عمر کې او وفات شوی دی. او بیا هم یو کال دا کار چلیدل دی، تکمیل ته رسیدل دی. دا یې تذکره کوي. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یقینا ورکړو موږ داود علیہ السلام له خپل طرف نه غورواله فضیلت. یا جبال اویبی ماء والطير، دا خبر اوسرم زیاتی نور پیغمبران لدانو ورکړی شي. الله وی د غرون ته مې ویلو یا جبالو چې غرونو او وی بی ماء، او انابت کوي د سرا، یادوي الله لره د سرا، والطير مرغان منګه د تابع کړیو. والنا له الحديد، او نرم کړو منګه د لپاره وسپنا. هر پیغمبر جدا جدا معجزې دي. دا معجزه ده د داود علیہ السلام چې وسپنا ولا الله نرم کړل، غرونه وسره لګي عادي. نو تسبیح وی او وی بما هو تسبیح بیان وی د الله دا غسرا دا په ملګرتیا کې و طیر مرغان وسره منګه دا غسر تابع کړو. نو هغه چې کله ذکر وکاو تسبیح به وی د الله، نو هغه مراجمه کېدو. والنا له الحديد، او نرم کړو منګه داغه د پاره وسپنا. دلته یو خلک ګرمۍ لاس ول نشي ورول، بیا الدغه الله رب العزت بغیر د گرمایش نه دا په لاس کې اسې نرم کړو چې لاس کې به واغست نه به نرم و. څه شي چې جوړاو کم طرف ته تاوي، کم طرف ته څنګه جوړي هغه شانتي جوړي په لاس باندې ګوتو باندې. و دې زمانه کې خلک لګیا دي، مختلف قسم مشندریانی دي. وسپنا گرم کی آغا مشندری تے مخی کی آغا شانتے پلن کی آغا شانتے کگ کی سکے وسرا مشینان مانی کئی. داود علیہ السلام یو عمل کا یو کار کو اغوئی انی عمل سابغات وقدر فی السرد. موت داویلیو چی او عمل کوا دزغرو زغری جوڑاوا، وقدر فی السرد اندازه کوا پا کڑو کی کڑی پا اندازه بانی پکار دی داسی نا چی وغٹ اولا وڑا. دلدگی چیم دا خلق زنجیر جوڑای، دا زنجیر کڑی جوڑای، ناغی دا پارا اول دا سیخانی اگا کٹ کی یو شانی کٹ کی، بیائی راک آگا کی نو یو زی کی ناغی نا یو شان کڑی جوڑیش. نو یو شانواله پکار دی داسې نه چې یو کړی غټه دا بله وړوکي ده، بیا بده مښکاري.
نو زغره ده د وسپنې. نور ځایونه کې الله رب العزت د هغې تذکره کوي. زغره باندې څه کېږي؟ سړی بچ کېږي د تورې نه، د ډال د ګزار نه، د ګزار نه بچ کېږي سړی. مخکې به تورې وې، د تورې ګزارو، د خنجر ګزارو، نو هلته کې وسپنې له راپرېږدي نو خو کار نه کوي بیا کنه. لاندې به په سیم شي اغوستی و، ولې که سړی توره راپرېږدي په زور باندې، لوړ راپرېږدي په زور باندې، نو هلته کړی دا په بدن کې نوځي که نه او ځان نقصان کوي. او دا داسې نو لاندې د هغې نه څه شی اغوستی چې دا بیا په بدن کې ننوځي نه. نانی عمل سابقات چې یو عمل کوه جوړوه صغرو لره وقدر فی السرد او په اندازه کوه کړو لره، کړی په اندازه باندې جوړوه وعملو صالحا او عمل کوئ نیک. دا ورته ویلی شي دا نه چې ته هنرمند شوې، ته یو غټ که د انګرۍ په لحاظ سره شي، که د هغه ترکاڼۍ په لحاظ سره شي، که هغه بل شي که بل شي هنرمند شوې، نو الله پرېږده، د الله عبادت پرېږده. نه عبادت بکې. وعملو صالحان و عمل کوئ صالح، انی بما تعملون بصیر، یقینا زه په هڅه باندې تاسو یې کوئ لیدونکی یم. څوک چې څه کوي الله وایي زه اینم، څوک ښه کوي او که بد کوي، نیک اعمال کې مونځ کوي، ذکر اذکار کوي، نو هم زه اینم، زه ما ته معلوم دي. دارنګې بعضې خلک لګیا دي نو کامچوري پکې کوي. وروستو راځي د سلیمان علیہ السلام واقع کی، انی بما تعملون بصیر. ولی سلیمان الریح، د سلیمان علیہ السلام د پاره تابع کړو موږ هوا، غدوها شهر ورواحها شهر، چې د هغې سهار تله داسې و چې د میاشتې په مسافت باندې و. یوې میاشتې مزل چې څوک څومره کوي، څومره ځای پورې د یوې میاشتې مزل کېږي، نو دغسې سهارني ټیم کې دغه هوا چې به والوته، نو سلیمان علیه السلام به د یوې میاشتې په مزل باندې ویوړ. مازدیګری هم دغسې و، نو سهار به لاړ، نو د میاشتې په مزل باندې سفر به وکړو. نو چې کله مازدیګر به شو، نو هغه ځای نه به روان شو، نو ماښام به کور ته راورسېد. غدوها شهر ورواحها شهر، سهار ټیم کې د هغې تلل چې دی د میاشتې په مزل باندې و، او د مازدیګري په وخت کې د هغې هوا تلل چې دی هغه هم د میاشتې په مزل و. واصلنا له عین القطره، او جاري کړ وه موږ د هغه دپاره چینه د تانبې چینه وله موږ جاري کړ وه. نو دا تانبه څه ده؟ او دا چینه ده چې کله رواخلې او وایړې، نو هغې نه تانبه جوړه شي، هغې نه سکه جوړه شي. چینه والا الله وایي ما جاری کړله. د هر پیغمبر ځانه جدا جدا معجزې دي. ومن الجن، او د جناتو نه موږ تابع کړي د هغه دپاره من یعمل بین یدیه، هغه چې عمل به کوو د هغه په مخ کې، باذن ربه، د خپل رب په حکم، د الله په حکم باندې دغه جنات تابع و د سلیمان علیہ السلام. ومن یزغ منهم، او څوک چې کګلیچ کوي د دینه عن امرنا، زموږ د حکم نه، نزغه من عذاب السعیر، نو سکو په هغه باندې عذاب سوځونکی عذاب ول ورکوو، د اور عذاب ول ورکوو. دغه جنات دي دا د هغه تابع و. نو جناتو کې دوه قسمونه دي، یو مؤمنان دي، یو کافر دي. نو کافر ته شیطان وایي بیا، او چې کوم مؤمنان دي نو هغې جنات دي. ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه، د خپل رب په حکم باندې، د الله په حکم باندې کار به کوو، څه چې ورته وایي نو هغه کول. بعضې پکې داسې وو چې هغې به غوپې لګولې، منهم من یغوس وایي، غوپې به یې لګولې بل ځای کې وایي. بعضې داسې وو چې هغه مقرنین فی الاصفاد، په زنځیرونو کې تړلی شوي وو. څوک چې جرم وکړي بیا
په زنځیرونو کې تړلی شي دي هغې له سزا ورکولی کي یعملون له کارونه یې کول نو څه کارونه به یې کول یعملون له کارونه یې کول د هغه دپاره ما یشاء څه چې غوښتل به هغه من محارب عبادت خانونه عبادت خانې به یې جوړولې و تماثیل او نقش و نگار به یې جوړاو وجفان کالجواب تالابونه به جوړ وجفان او خانکونه به جوړول کالجواب په شان د تالابونو غټ تالاب دی جابیا جفان جفنا ټبونه دي خانکونه دي کالجواب په شان د تالابونو غټ غټ وقدور الراسیات او هغه دیګونه چې هغه کلکي په ځمکه باندې خوځېږي نه دا به هم جوړول دا به هم په دې باندې جوړول عبادت خانې به جوړولې تماثیل بعضې وایي تصویرونه خو تصویر وایي خو تصویر سره اخوا ته تفصیل وکړه یو تصویر هغه دی چې هغه ناجایز دی د انسان تصویر دی د حیوان تصویر دی هغه ناجایز دی یو تصویر دی د ګټې د غر د وغیره د داسې څیزونو چې هغه جامد څیزونه دي هغه کې سا نشتي یو دی دا بوټي دي ونې دي د هغې تصویرونه دي دا جایز دي هغې ته نقش و نگار ورته وایي امانه ځکه کوو نقش نگار چې هغه طرف ته داسې نه تصویرونه یې جوړول تصویرونه خو ناروا دي نور کوم چې روح والا څیزونه دي چې هغه ګرځي راګرځي که د خر تصویر جوړی او که د انسان تصویر جوړی که د سپي جوړی او که د بل څه جوړی دا ناروا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کم ځای کې چې تصویرونه وي کم ځای کې چې سپی هلته کې د رحمت ملائک ناراضي کم ځای کې چې جرسي هغې قافلې سره ملائک د رحمت نزي یو روایت کې پکې بلم راځي کم ځای کې چې هغه سړی چې هغه ته د غسل ضرورت وي هغه په کور کې دغسې پروت وي هلته کې بیا تفصیل کوي علما مفسرین دا هغه سړی ته مراد دی چې کله په ده باندې غسل لازم شوی دی او دی پروت دی مونځ ټیم پې تللی او دی بیا موده دی پروت دی که د شپې غسل ضرورت شو او دی دا شپه خیر دی که ټوله تېره کړي په دغې حالت کې خیر دی لیکن چې سهار مانځله دی پاس او مونځ غسل وکړي او مونځ وکړي نو دغه بهار دی لیکن چې دی اوس د شپې د غسل ضرورت دی او دی بیا پاسي په هغه سهار وختي په 10 بجې پاسي سهار مونځ پاتې شي د ټیم مونځ پاتې دغه خلکو باندې لعنت پې ودېږي بیا د دغې ځای کې ملائک د رحمت نه راځي بیا نو یعملون له ما یشاء من محارم عبادت خانې به جوړولې و تماثیل او نقش و نگارو و جفان او خانکونه په شان د تالابونو و قدور راسیات او دیګونه چې کلګو په ځمکه باندې اعملوا آل داود شکرا الله یې موږ ورته ویلو چې یو عمل کوئ ای آل داود د داود علیه السلام آله تاسو عمل کوئ د شکر هغه عمل کوئ چې هغه د شکریې هغه عمل کوئ چې الله دې رضا کیږي وقلیل من عبادی الشکور او ډېر کم دي په بندګانو زمونږ کې شکر گزار هغه عملونه چې هغه شکر کوونکې قدر کوونکې هغه ډېر کم دي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم من على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته سلیمان علیہ السلام نے کیا دے نو دغه بیت المقدس جوړی بیت المقدس دا جوړی پدې کې حکم د الله طرف نراغه ملک الموت راغه وې څنګه راغلی وې بس تا ټیم ختم دی دا څه به وخت رالی دا لکه موږ جمعات کار شروع کړی دا خو داسې خلک دي چې دا خو بیګاریان غونته کی دي کام چور دي که زه یم نو دې کار کوي که زه نه یم بیا کار نه کوي ملک الموت ورته وایي الله به انتظام کوي د موسی سلیمان علیہ السلام عادت داو کله کله به چوټي کوله
ځان لا دا بنگله وه، بنگله هم داسې وه چې هغه د شیشو وه، په هغې به ښکارېده. دننه د هغه عبادت خانه وه. عبادت خانه کې کله کله به دو چټو کله هلکه زما سره به څوک نه میلاوېږي، یوه هفته به ما سره څوک نه میلاوېږي، کله میاشت به ما سره څوک نه میلاوېږي، کله زیات او کله کم. دلته کې مې هلکه تاسو کار کوئ او زه لږ عبادت کوم. راغې عبادت خانې ته، عبادت خانه کې ودرېد، په مانځه باندې ودرېد، زنې ته یې امسا اړمه کړه او روح ته لاړ. روح ته لاړ. اوس دغسې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی، ولاړ دی. جنات لګیا دي کارونه کوي، هغې ته پته نشتی. دا دی جناتو به موږ ته پته لګي وي. په هغه وخت کې بعضې جناتو دا وي او که هغې نه وي نو دلته کې زموږ داخله کې وایي که نه څه شی ورک شی دی پلان کې سړي سره پیریان په دس کې دي، هغه ته پته لګي، پیریان ته پته لګي. الله وایي نه لګي، دی وایي لګي وي. څه شی ورک شی دی نه هغه به راوباسي، چا باندې تعویضونه شوي دي نه هغه به راوباسي، وایي دروغ وایي. الله وایي پته ورته نه لګي او نږدې مخامخ ورته سلیمان علیه السلام ولاړ دی، د هغه پته ورته نه لګي چې دا ژوندی دی او کمړ دی، د بل چا به ورته پته ولګي. او دلته کې دي خو دغسې خلک دی چې دي څه کوي بګار کوي. که دغسې پته دې ته لګېدلی وی چې اول ورځ مې تښتېدلی وي، موږ یې اړوکو نه. په دې کې یو ورځ نه تېره شوي، دوه نه یې تېرې شي، میاشت نه ده، وایي په دې باندې پوره یو کال تېر شوی دی. سلیمان علیه السلام دغسې ولاړ دی او دلته یې خلک جنات لګیا دي کارونه کوي. کال پس هلته کې چې کله هغه همسا وه، په همسا باندې چې دی ولاړو ټینګ و، نه هغه همسا باندې وینه ولګېده. پیغمبرانو ته وینه څه نشي ویلی، دا نور څیزونه دي دا ورته هم څه نشي ویلی، ځمکه ورته هم خاورې ورته هم څه نشي ویلی. د پیغمبرانو جسمونه بدنونه هغه روغ پراته دي. نه هغه همسا کچه شوه، همسا باندې وینه پې ولګېدو، دیمک پې ولګېدو، دا چینجې پې ولګېده، نه هغه شی مات شو، کچه شو. چې کچه شو په هغې باندې خو سلیمان علیه السلام زور و، نه هغه ماته شوه، همسا ماته شوه، سلیمان علیه السلام رارتاو شو. فلما خر تبینت الجن، کله چې سلیمان علیه السلام را پرېوتو نو جناتو ته پته ولګېده او دا خو وفات شوی دی، دا خو مړلی. نو څه وایي پته ولګېده جناتو ته لو کانو یعلمون الغیب، کاش که دې ته پته وی د غیب و ما لبثوا فی العذاب المهین، نه به پاتې شي دي په عذاب رسوا کوونکي کې، عذاب سپکوونکي کې، سپک عذاب کې بنو. دا خو موږ بګار کې اخته وو که نه، پردی بګار دی، نو بګار خو دغه سړي بې عزتي به کي. د چا کار دی؟ خپل خو نه دی که نه، پردی کار دی، بګار دی. څه شی پکې میلاوېږي هم نه. یو خو سړی ځانله دیاړي کوي، مزدوري کوي او ځانله د هنر کار کوي او جدایي. دلته یو څه شی میلاوېږي نه، په زور یې پې کوي. مخکې به وو یو میرزا و، په هغه باندې هغه سره به یو سوټی و، هغه به دا ټول خلک به روان کړي اوسئ بګار له. کله به ولې راړولې، کله به یو څه کول، کله به بل څه کول، دا بګارونه به وپې. نو دا بګار چې سړی کوي داسې وي، هغه د عزت کار خو نه وي. خبره دغسې باندې پاتې کړو. بس ولقد آتینا داود منا فضلا، یقین ورکړه موږ داود علیه السلام نه خپل طرف نه غوره والی فضیلت. یا جبال اووی بما هو الطیر یقرنو، تسبیح بیانوي د هغه سره او مرغان موږ تابع کړي د هغه والنا له الحدید، او نرمه کړو موږ د هغه دپاره وسپنه. ان اعمل سابغات، موږ ورته دا ویلو چې او کار کوه، عمل کوه، جوړه وصغر لره، وقدر فی السرد، او اندازه کوه په کړو کې، وعملوا صالحا، او عمل کوئ صالح، انی بما تعملون بصیر، یقینا زه په هغه څه باندې تاسې کوئ لیدونکی یم. ولې سلیمان الرياح، سلیمان علیه السلام دپاره موږ تابع کړ، وهوا غدوها شهر ورواحها شهر، چې سهار تلل به د هغې د میاشتې په مزل باندې و، ورواحها شهر، او د مازدیګرې تلل د هغې د میاشتې په مزل و. واصلنا له عین الخطر، او جاری کړو موږ د هغه لپاره چینه د تانبې، ومن الجن، او د جناتو نه من یعملو بین یدیه، تابع کړي موږ د هغه
چې کار به کاو بین یدی دا په مخ کې باذن ربی دا الله په حکم باندې ومن یزغ منهم عن امرنا سوچ کوګواله کې د دینه زمونږ د حکم نه نوسق من عذاب السعیر نو سکو باغ باندې عذاب سوزون کې یعملون له ما یشاء عمل وکاو داغه د پاره ما یشاء او سچ باغ غوتو من بهاری د عبادت قانون او تماثيل او دو نقش و نگار نو وجفان او خانکونا کل جواب پشاند تالابون و قدور الراسیات او دیگونا چکلگی پزمکا پوری اعملو آل داود شکرا عمل کوئی اید دا داود علیہ السلام آل دا شکر وقلیل من عبادی شکر اور ارکم دی زمان پا بندگانو کی شکر گزار فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتی اللہ دابت الارض کلچے فیصلو کا منگا پاغ مائے دا مرگ سلیمان علیہ السلام مائے دا مرگ فیصلو شوا ما دلهم علی موتی نو خبر ورنکو دے خلق لرا دے جنات لرا علی موتی پا مرداغ بانے اللہ دابت الارض مگر یو زند سر دزمکینا تاکلم من ساعتا چیوی خورا امساد آغا فلما خرک لچار ارتاو شو تبینت الجن نخکارش و جناتو تعالو کانو یعلمون الغیب کاش که دی پویدے پا غیب بانے ما لبسو فی العذاب الموہن نوو پادشی دی پا عذاب رسوا کا ان کی اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بانے عمل توفیق رہی ونما اغفر لی ورلی ونما ذکر